أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نن سبا په سیاسی میدان کې من د زوال په یو سچویشن کې یو. اس وقت हम अल्लाह की तरफ से افتاد का शिकार हैं, زوال का शिकार हैं. خصوصاً زمونږه سیاسی میدان چې دی دا په حقیقت کې هغه میدان دی जिसमें गाली गलोच का میچ हो रहा है. گویا که چې زمونږ په سیاسی میدان کې دا د کرکټ په ځای او د هاکی په ځای دلته د کنځلو میچ روان دی او د دې نه پته لګي چې مونږه د زوال په یو سچویشن کې اخته یو. مونږ په دې کیل کې یعنې په کنځلو کې دومره ایکسپرټ شوي یو, دومره ایکسپیرینس شو چې زمونږ علما ټایپ خلق اخرکار غصه شي او د خولې نه داسې لفظ وځي چې هغه د هغې شایان شان نه او بیا هغه په هغې معذرت وکړي چې را بهرحال د غصې نه دا لفظ زما د خولې نه وختو. وی نور به یې څه کې په یو عامه جلسه کې په پنجاب کې د ملک یو اهم سیاستدان د یو زنانه په باره کې دا الفاظ وی چې پلانه میرا نام بار بار ایسے جنون سے نہ لیا کرو کہیں تمہارا خاون ناراض نہ ہو جائے. پلانه زمانم په ډېر په جنون سره ماخله. گویا کې د یو زنانه په باره کې یو نارینه چې زنانم د یو ریسپانسیبل پوسټ شخصیت ته او دا نارینم د ریسپانسیبل پوسټ شخصیت ته د سنجیدګۍ په ځای دومره غیر سنجیده الفاظ بر سر عام یو سړی وی او یو نارینه ذات وی چې ته زما نوم ډېر په جنون سره ماخله کینې خاون به دې درنه خفه شي. دا انتهایی رقیق حمله ده. خو بل طرف ته د پاکستان د یو اهم پارټۍ یو غټ لیډر د یو بلې پارټۍ د یو زنانه په باره کې وی چې وہ تو ټریکټر ټرالی ہے. یعنې یو زنانه ذات ته ټریکټر ټرالی ویل دا الفاظ د هغه په ژبه باندې راځي او په دې ورته ځان بد نه ښکاري. دې نه پته لګي چې موږ په سیاسي میدان کې د زوال شکار یو. وی نور به دې سر څه خوږوم خو چې کله یوه زنانه د خپل علاج دپاره لندن ته ځي د پاکستان نه او بیا د پاکستان سیاستدانان یا د هغې مخالفین په هغې تبصره کوي نو سره د سپریم کورټ ته یو اوچت او مشر ستر وکیل نه هغې دا تبصره کوي چې سب مذاق ہے, بیماری شماری کچھ نہیں ہے, بیماری نشته. دا مړه اسې ټوکې کوي او کله چې بیا هغه زنانه د هغې خپلې بیمارۍ د وجې نه هلته وفات کیږي نو بیا د پاکستان په سیاست کې واحد صرف هغه یو وکیل صاحب دی چې هغه معذرت کوي چې ما زیاتی کړی دا الفاظ مالا ویل نو پکار. د دې مثالونو نه دا پته لګي چې موږ د اخلاقي زوال آخري حدونه ټچ کوو. بل طرف ته د مغرب سیاست ته چې وګورې په برطانیه کې یو کس دی او نارینه دی او هغه مرد امیدوار دی او د هغه په مقابله کې یو خاتون ده یعنې یو زنانه ده او د هغه د خولې نه صرف دا لفظ خیجي د هغې په باره کې چې یہ تو بانچ ہے دا خو شنډه ده, یہ تو بانچ ہے دا خو شنډه ده, یہ ملک کو کیا دے گی دا به ملک له څه ورکي. او دا الفاظ د هغه دومره نوٹ کیږي او مغربي معاشره هغه له دومره غټه سزا ورکوي چې هغه د سیاست نه اوټ کیږي او هغه د ټول هر څه د هغه سیاسي کیریر په دې یوه جمله باندې ختمیږي. ته ویلی شي چې د برطانیې دا یوه جمله او زمونږ د اسلامي او د مشرقي معاشرې دا ډېرې جملې کومې چې مونږ ووې دا هلته کې یوه جمله په هغه اثر کوي هغه ته سزا میلاویږي
لیکن زمونږ دا دومره جملې چې د هغې جملې په مقابله کې ډېرې زیاتې رکیکې او بیکاره جملې دي لیکن مونږه هیڅ قسم لا په هغې باندې شرمندګي نه محسوسو. دی وجہ نے اقبال منگ تو ویلو سبب کچھ اور ہے جسے تو سمجھتا ہے زوال بند مومن کا بے زری سے نہیں. ستا دا خیال لږ موږ سره پیسې نشته موږ ځکه لاندې شو خو نه د دې یو بل سبب هم دی ځکه اخلاقي طور باندې مومن چې کله ذلیله شي نو د دې وجه بې زری یا د پیسو نش نه دی د دې وجه اکنامیکلی یا معاشي طور باندې کمزوري نه ده د دې غټه وجه اخلاقي طور کمزوري ده. بل طرف ته کته د زنانو په حواله باندې واخلې چې زنانو په پاکستان کې یا په مسلمان ملکونو کې چې کله غوسه شوي دي نو څه چلې نه دی کړی وایي چې په 2011 کې په کراچۍ کې یوه زنانه وه چې هغې خپل خاوند وواجو ټوکړې ټوکړې کو او د هغې نه یې انګولی پوخ کو اسے سالن اس نے پکایا او هغه بیا د هغې سالن سره په خلقو سالن وخوراو او خپل خاونې اس کو ټکانې لګایا ورکې کو. او همدغه رنګې زمونږ په یو اسلامي ملک متحده عرب امارات یو ته مونږ وایو په 2018 کې یوې زنانه خپل بوای فرینډ یعنې خپل یو دوست قتل کو دغه لاش ټوکړې ټوکړې کو او هغه پوخ کو او په خپلو اهلکارو یا په خپلو نوکرانو وخوراو. دا یو بله انتها وه. او بیا بل ځای وایي چې په دسمبر 2021 کې دا اوس 2022 دی نو ګویا که چې د نن 11 میاشتې مخکې په کراچۍ کې په صدر کې یو خاتون چې وه هغې خپل خاوند په یو ګروز باندې د وسپنې وواخو او د هغه نه یې لاس پرې کو او بارې کوسې ته رارتاو کو لاش یې ټوکړې ټوکړې کو او په مختلفو کمرو کې پټ کو. ګویا کې زمونږ د معاشرې زنانه هم په خپل ایکشن کې د چانه کمې نه دي او زمونږ د معاشرې نارینه هم د چانه کم نه دي. دا ځکه چې په موږ کې د ټالرنس یا د برداشت فقدان دی او د برداشت دی فقدان موږ دې حد ته ورسولو جبکې الله تعالی په صورت انفال کې موږ ته ویلو چې ګوره یو کار کوئ ولا اطیعوا الله والرسول تاسو چې کله خپل ژوند تیروئ او سیاست کوئ نو د الله او د رسول اطاعت وکئ. نو په هغې کې راته ویلو چې ولا تاسو د یو بل سره جګړې مه کوئ ځکه ولا تنازعو تاسو په آپس کې جنګونه مه کوئ. کله چې ستاسو جلسې جلوسونه د جنگ میدان شي نو فتفشلو نو بیا به تاسو څه شئ بزدله به شئ بیا به د دشمن د زړه نه ستاسو روب ختم شي او بیا به دشمن ته ډیر زیات آسان شئ. وتذهب ریحکم ستاسو نه به هوا وځي او د ټیر نه چې هوا وځي هغه بیا د کار نه نو وصبرو نو ښه به دی چې تاسو صبر کوئ. موږ ته ویلو چې تاسو که خپله معاشره صحیح ساتل غواړئ او ستاسو په باره کې ستاسو د دشمن ستاسو روب د دشمن په زړه کې ناسي او دشمن ستاسو نه مرعوبی نو بیا ستاسو اخلاقی او کردار داسې پکار دی چې ستاسو په آپس کې اختلاف جنگونه او په آپس کې د یو بل باندې الزامونه او کنزل ویل دی نه بلکې ردې په ځای باندې د ستاسو په منځ کې صبري وې صبر څه ته وایي چې خپل جذبات په کنټرول کې وې صبر څه ته وایي وی چې خپل خواهشات په کنټرول کې وې صبر څه ته وایي چې خپله خبره کې خو د بل خبرې ته هم غوږ دی او صبر دې ته وایي چې د جلدبازۍ او د تادۍ نه او د نامناسب رویې نه او د نامناسب جوش نه ځان بچ کې او صبر دې ته وایي چې د خپلې رای باندې د حد نه زیات جماو نه لري او د خپلې رای باندې او په خپله خبره باندې د حد نه زیات اصرار نه کوي چې دا زه سوام هم دا ټیک دي او دا نور ټول غلط دي نو وصبرو نه کله چې ته بل ته غوږ دی په خپله خبره کې د خبرې نه پس د بل خبرې له وزن ورکې او په باهمي احترام کې نو بیا به څه چلو شي الله به دې ملګری ان الله مع الصابرین بېشکه الله د هغې خلقو ملګری دی چې هغوی صبر کوي. گویا که زمونږ معاشره د دې وجې نه د زوال د سطحې ته ورسېده چې زمونږ نه د هدایت هغه تصور ختم شو. یو هدایتو چې هغه موږ د الله نه غوښتلی و نو موږ په هر مانځه کې په هر رکعت کې د الله ته وی چې اهدنا الصراط والمستقیم
دغه هدایت چې کله تا ته د دې دعا په نتیجه کې میلاو شي نو بیا دا هدایت ستانه ان ټایم واپس اغستی شي. د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به دعا کوله نو به اللهم صرف قلبي الی طاعتک، خدای زما دا زړه په خپل اطاعت باندې وساتې او ته به هر وخت فکرمنې چې د هدایت دا دولت را نه چرته لاړ نشي. نو الله تعالی د هدایت د دولت د ځان ساتلو دپاره موږ ته چې کومه دعا په صورت آل عمران کې ښوولې وه هغه دا وه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا، زمونږ ربه هدایت کو دې راکړی دا را نه چرته واپس وانلې، ځکه چې وهب لنا من لدنک رحمه، رحمت والا معامله را سره وکې، انک انت الوهاب، ته همیشه خلق له ورکې نو موږ لم رحمت راکې. او بیا دا هدایت په ستا سره الو مینټین کیږي چې ستا په ذهن کې د قیامت تصور راسخي او ستا سره فکري چې زما د خولې نه کومه جمله وځي، که هغه د کنزلو په صورت کې، که هغه د بل د غیبت په صورت کې، په بل باندې د الزامونو په صورت کې، بل په خرابو نمونو په صورت کې، دا به الله زما نه تپوس کوي. نو چې کله ستا په ذهن کې دا تصور راسخي نو بیا به ستا خوله په کنټرول کې او ته به د کنزلو سهارا نه اخلې او سیاسي میدان به د کنزلو میچ کې نه بدلې. دې وجې نه ورپسې په بل آیات کې موږ ته ویلو ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیه، ربه ته خو به خلق په یو ورځ باندې جمع کې که نه، نو چې کله ته یې جمع کې نو بیا به او دا تا زموږ سره لوز کړی دی چې جمع کوم، او ان الله لا یخلف المیعاد، الله د خپل لوز چرته مخالفت نه کوي. نو گویا کې د خپل لوز به الله رښتیا کوي، او چې رښتیا کوي نو قیامت به راځي او زما سره به حساب کیږي. نو چې کله د یو سړي سره د دې خبرې غمي نو هغه به چرته په جلسه کې برسر عام کنزل ونه کي، د یو خاتون باندې به رقیق حمله ونه کي او خاتون به چرته خپل خاوند الال او ټوکړې ټوکړې نه کي، په انګولي کې به پوخ نه کي، په نوکرانو به یې ونه خورئ. گویا کې بیسک ریزن چې دی، بیسک ډیزیز چې دی، هغه د قیامت په باره کې د عقیدې کمزوري ده. دې وجې نه موږ د خپل رب نه چې کوم څیزونه غواړو نو یو ته دا غواړو چې ربنا لا تزغ قلوبنا، خدای موږ ته چرته کاږه نه شو، او بل ته دا غواړو چې خدای د قیامت تصور زموږ په ذهن کې راسخ کې چې موږ د خولې نه خبره وباسو چې هغه خبرې چې هغه د قیامت په ورځ زموږ په کار راشي. برداشت یو داسې ټالرنس، یو برداشت داسې یو نعمتو چې د دې په برکت باندې خلقو ګټې کړي دي، پیدا دې نه دی کړی، او عدم برداشت داسې یو مصیبت دی چې د دې د وجې نه یو جنتی ماحول په جهنمی ماحول کې بدل شي. زموږ دپاره د مدني ریاست کم پکچر چې ذهن ته راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیډ کاو، نو دا هغې نه پته لګي چې په هغې کې زیات رول چې دی هغه د برداشت رویې و. ګوره نن چې په موږ کې کم مرض دی هغه څه دی، په موږ کې هر یو سړی په خپل ځای باندې قاضي دی، هغه فیصله کوي چې پلانې کافر دی، پلانې چې دی ملک دشمن دی، پلانې چې دی سیکیورټي ریسک دی، دا موږ په خپله فیصله کوو. نو بیا چې کله فیصله وکړو قاضي شو نو بیا موږ په خپله باندې دغه ورکو آرډر ورکو چې یاره دی اوس قتلول غواړي، او بیا یې بل ته نه وایو، په خپله تور رالو او وجنو. گویا کې د جلاد ډیوټي هم په خپله کوو، د قاضي ډیوټي هم په خپله کوو، او فتوا هم په خپله ورکو. ہم میں سے ہر ایک آدمی خود مفتی بن بیٹھا ہے، خود قاضی بن بیٹھا ہے، اور خود جلاد بن کر دوسرے کو قتل کرنے کا حق رکھنے کا اپنا عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ میں دوسرے کے بارے میں فتویٰ بھی دے سکتا ہوں، اس کے بارے میں فیصلہ بھی دے سکتا ہوں، اور پھر اس فیصلے کو خود اپنے ہاتھوں سے نافذ بھی کروں گا. گویا کہ ہر آدمی ایک طرف مفتی بھی ہے، دوسری طرف قاضی بھی ہے، اور تیسری طرف جلاد بھی ہے. او بیا دا خبرې موږ د عشق رسول په صورت کې وایو چې زه د الله په رسول باندې مین یم. د الله د رسول د مینې غټه نښه به دی چې ته به د الله د رسول اطاعت کې، نو د الله د رسول په اطاعت کې برداشت، ټالرنس، صبر، زغم، او د بل خبرې ته غوږ کې خودل او په هغې سوچ کول او د هغه سره ایډجسټمنټ کول، دا ما تا ته ښیي. ګوره زما خوږ پیغمبر باندې خپله رویه سوا گالیوں، پتھروں اور دل آزاری کا جواب اس نے دعاؤں سے دیا تھا، ہمدرد گفتگو سے دیا تھا، اور غم گساری سے دیا تھا. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کنزل کیږي هغه خلقو ته هغه دعا کوي او په جواب کې کنزل نه کوي. وایي که د مدني ریاست غټ انډیکیشن دا دی
چې د ریاست سربراه به د کنځلو په جواب کې کنځل نه کوي بلکې دعاګانې به کوي او بل طرف ته چې په ګټو به طایب کې وویشته شو نو په ځای د دې چې هغې ته یې خیرې کړې وې نو د الله رسول څه وې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون زما ربه زما دې قوم ته هدایت وکړې دا ناپوه دي نو کم سربراه چې د خپل قوم دپاره دعاګانې نه غواړي بلکې هغې ته کنځل ویل کوي نو دا د مدني ریاست نښه نشي کېدی ځکه د الله رسول خو هغې ته د هدایت دعاګانې کړې وې او بیا بل طرف ته چې کله صلح حدیبیه وشوه نو دا د برداشت انتها وه د ټالرنس انتها وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بظاهر هغه ټول شرایط قبول کړل چې هغه بظاهر د مسلمانانو شکست ښکارېدو او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه پې دومره خپاو او دومره ګیلۍ کړې وه چې کله دا آیاتون نازل شو انا فتحنا لک فتحا مبینا چې موږ تا له فتح درکړه نو حضرت عمر فاروق به رسول الله ته وی چې دا فتح ده دا فتح ده هغه به او عمره زه د الله پیغمبر یم دا فتح ده نو دغه ټالرنس چې اظهار وشو د صلح حدیبیې غټه فایده دا شوه چې مسلمانان یکسو شو د قریشو نه دمه شو قریش بیکاره شو مسلمانانو خپل وفدونه ځای په ځای ولیږل دعوت عام شو او لږې ورځې پس هغه مکه چې هغه د دې دشمنو هغه فتح شوه د مکې فتح کېدل بیا د صلح حدیبیې د برداشت نتیجه وه واقعي هغه چې الله ویلو چې موږ فتح درکړه هغه فتح یو څو کاله پس بیا خلقو په خپلو سترګو ولیده ګویا کې ستا د فتح مکم د برداشت نتیجه وه او بیا چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم مکې ته د فاتح په حیثیت راغی نو هغه سرداران قریش چا چې د کلي نه ایستلی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورسره دومره د برداشت معامله وکړه چې اعلان یې وکړو چې څوک د ابوسفیان کور ته لاړ شي هغه به په امني گویا کې چې چا ایستلی و هغه له عزت ورکو نو د برداشت دغه تقاضا وه چې بغیر خون بهای د یو څو کسانو د مرګ نه علاوه بغیر د ډیر خون بیدونه د وینې د بیدونه بغیر د مکې کې د مسلمانانو فتح راله او بلال غونته کې شخصیت د خانه کعبې چت ته وختو او اذان یې وکړو په خلقو نه لګېدو خو بیا هم برداشت کاو دا د هغې برداشت برکت و حبشې ته چې کله مسلمانانو هجرت وکړو مشر پکې څوک و هغه جعفر طیار رضی الله عنه هغه د برداشت معامله وکړه د مکې خلق هلته ورپسې لاړل او نجاشي ته یې د هغې خلاف شکایتونه وکړل خو هغه د برداشت تخت یو بهترین تقریر وکړو او نجاشي په ځان مین کو گویا کې دام د برداشت برکتو او بیا بل طرف ته وی چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی خپله تیروله او بادشاهي د وتویل شي د مدینې بادشاهي په لاس کې وه او یو طرف ته سره د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه غوندې نر جرنیل او نر سپایي او نر ملګری موجودو خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د انټالرنس یا د عدم برداشت په ځای باندې د برداشت مظاهره کوله نو د بار نه چې کله بدو راغی این هغه بانډشي چې د خبرو په چل نه پوهېدو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت عمر موجود دی نو هغه په داسې لهجه کې حضرت ته خبره کوي اے محمد میرا حق مجھے دے دو میرے 2 اونٹوں کو لدوا دیجئے چاہے اپنی دولت سے یا اپنی باپ کی دولت سے ګوره لهجه څومره تلخه ده په کریخ لهجه کې رسول الله ته په ځای دی چې رسول الله وی ورته نوم اخلي اے محمده ما 2 خان راوستی دي دا راله شابه په دې راله انډي واچوه او که د خپل کور راته اچې او که د خپل کور راته اچې او که د پلار د دولت نه دی راته اچې څومره کریح الفاظ او څومره کریح رویه ده وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله دا ګستاخانه رویه د هغه واورېده نو هغه څه جواب ورکو وی دی چې څه غواړي هغه وله ورکوي اسے یہ جو چاہتا ہے اسے دے دو دې ته وی مدني ریاست ټالرنس څنګه و اسے جو چاہتا ہے وہ اسے دے دو یو صحابي دی زید ابن سنان رضی الله تعالی عنہ هغه وی د اسلام د راوړو نه مخکې زما چې د اسلام د راتلو کومه وجه شوې ده هغه دا و چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ما قرض پیسې ورکړې وې او موږ ورسره چې کومه نیټه مقرره کړې وه هغه نیټه لا نه ورغلې او د میعاد د راتلو نه مخکې ما په کریح او په سخت لهجه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومې خبرې کړې وې د هغې انداز ته ګوره بنو مطلب قرض لوٹاتے وقت ہمیشہ بہانے تراشتے ہیں د مطلب بچو قرض ورکوی نه په غوښتو پوهیږئ په ورکولو نه پوهیږئ دا ستاسو د نسل خوی دی
چې کله قرض د نه څوک واپس غواړي نو بانې کوئ. دا الفاظ ما رسول الله ته وویې. او بیا اس پر هغه وی حضرت عمر غصه شو او چې کله زما دا الفاظ واورېدل وی کو د یهودو سره زمو معاهده نه وی نو ما به دنه اوس سټ الوزولی و. خو په رسول الله کې ټالرنس او برداشت ډېر و چې هغې عمره دته مه قارېږه ما ته وقارېږه. حضرت متبسم ان تبسم وکړو مسکی شو او یې ما ته وی چې عمره ورشه د قرض ادا کا او دی چونکې ډېر غوسه شوی دی قارېدلی دی الفاظ یې ډېر سخت ویلی دي نو د سخت کلام په بدل کې دله 20 ساعه چې ته ویلی شي لکه 10 منه یا 10 دړی ولا نور زیاتی ورکا دی خفه شوی دی چې دی رضا شي. دې نه دا پته لګي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زندگی د تحمل نه د برداشت نه جوړوه. کومو خلقو چې په پبلک لایف کې او په ګورنمنټ لایف کې او په سیاسي لایف کې د برداشت مظاهره کړې ده هغې په دنیا کې هم خیر خور کړی دی خپل اخرت هم بچ کړی دی. او کم خلق چې هغې د عدم برداشت مظاهره کوي او خپلې جلسې د کنزلو د میچ شکل ولا ورکوي د هغې نه دنیا کې څه خیر شته نه په آخرت کې څه خیر شته. او د ټولو نه غټ نقصان یې دا دی چې د دشمن د زړه نه د هغو روب وځي او بیا د دشمن دپاره هغه ترنوالی. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.